اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو بختروان حساس د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو دا وخت منګه سرکۍ ته راغلي یو کم زمونږ د یونان کونسل د سیکرټري صاحب چې دی زبیر صاحب د دیو په ځای کې ناست یو. نو ګرانو کتونکو څنګه چې په د وطن کې د کومه کرونا وبا راغلې ده او د دې نه د خلک متاثره شوي دی، په دې هکله بیا کوم موجوده حکومت چې دی نو هغه د خلکو سره مرستې کوي د احساس پروګرام په نوم باندې. نو ګرانو کتونکو دلته زمونږ د دې بدریو کلو د مشرانو د ملخیلو لطیفي او پړنګي د کم زمونږ ویلج کونسل چې دی دا مشران هم راغلي دي او د دې څه تحفظات دي زمونږ په دې ویلج کونسل کې دا کومه انټری چې شوې ده. نو زمونږ د کلو د مشرانو ته په دې باندې اعتراض دی چې یاره په دې کې نااهلي شوې ده او مستحق خلک پاتې شوي دي. نو په دې هکله اوس زه خپل مایک زاهد رور ته سپارم چې دی د دې سیکرټري صاحب نه دغه سوالونه د نه وکړي چې آیا په کومه طریقه باندې تاسو دا کاروایي کړې ده او څنګه دا انټری شوې ده. نو زاهد وروره پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم. ډېره مهرباني بخروان صاحب. دا مونږ کم خلک چې راغونډ شوي یو د دې دپاره راغونډ شوي چې یاره په دې ملک کې چې کومه وبا راغلې ده دا ډېر خطرناک مرض دی، بلکې په دې ملک کې یوازې نه په ټوله دنیا کې ده. نو زمونږ ملک د دې دپاره چې دا کم تعاون کړی دی د هغې په باره کې دا زمونږ سیکرټري صاحب ناست دی زمونږ د یونین کونسل زبیر. زه د ده نه یو تپوس کوم چې یاره زبیر دی مونږ ته دا خبره واضح کړي چې دا په څه بیس باندې تاسو ته چا دا خبر درکړی چې تاسو څنګه دا پروګرام وچلوئ او د دې خلکو معلومات وکړئ. نو زبیر زه ستا نه یو تپوس کومه چې تا لا دا خبر زمونږ ایم پی ای یا ایم این ای یا بل یو داسې کس چې تا له درکړی چې ته دا پروګرام وچلوه او په څه طریقې وچلوه، ته دې خلکو ته دا ووایه چې بهی ما دا څیز کړی دی او په دې طریقه مې کړی دی. زبیر بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام چې وجي دی کې چیف سیکرټري ای ډي صاحب ته لیټر کړو، ډي سی ته لیټر کړو، ډي سی بیا چې کم دی نو زموږ ای ډي صاحب ته کړو محکمه بلدیات ملکنډ ته. په دې کې چې کوم دی زموږ نه 1% ډیټا غوښته، زما سره 8575 آبادي ده، په 8575 کې زموږ 1% غوښتن زما په خیال داسې 75 خو اشارات لا. نو په دې کې په 75 کې مونږه کوشش کړی دی چې پړنګینا لطیفینا دغه شان کې ملیخینو ورنه سرکې بالانا او د سید کرم کورونه دا تقریبا 15 کلی راځي، د دې نه مونږ 15 کسان واخلو. دا 15 کسانو کې پسې زه په خپله ګرځېدلی ما اوله مونږ ته د پی ټي آی نه چې کوم دی صحیح کس نامزد نو، بیا مونږ ته وروسته چې کوم دی فرمان شو او د زکات کمیټۍ نه مونږ ته باسط ته حواله کړی، هغوی پکې لیسټونه دغه کړي وو، په هغه لیسټونه مونږ له راوړي وو. د فرمان خو زموږ سره په اوله په کمیټۍ کې نه، خو وروسته چې کوم دی بیا مونږ په کمیټۍ کې ځان سره واغستو، دې مونږ یو کمیټۍ اوله جوړه کړې وه. هغه کمیټۍ کې د هغوی نوم نه و، په هغې کې بیا فرمان اعتراض وکړو، خو هغې نه پس بیا مونږ بله کمیټۍ جوړه کړو. په هغه کمیټۍ کې مونږ پسې په خپله وګرځېدو په دې ځایونو کې او کسان هم ترې واغسته، ښه مستحقین کسان هم اخیستي دي، د خپل حد درجې کوشش هم کړی، ګرځېدلي وو پسې. زموږ سره چې کوم دغه راسره و د سرکار د سیډه استاذ، هغه استاذ هم د ځان سره ګرځولی دی او کسان هم داسې اخیستي دي چې چا سره بېنظیري کارډ نه و یا چا سره مطلب ډېرې ځمکې ورسره نه وي، یو کور یو او ځان له دیاړي مزدوري کوي په ډیلي ویجز باندې، هغه کسان هم اخیستي دي. د هغه کسانو زموږ سره ریکارډ پروت دی په دفتر کې هم، داسې کسان مونږ پکې مستحقین اخیستي. ډېره مهرباني زبیر خان. اورېدونکو ته دا یوه خبره وړاندې کوم چې یاره په دې زمونږ په دې ملک کې یوازې په دې ملک کې نه د دنیا په بیس باندې لکه څونه پر یو ملک کې پارټیانې دي، په هر یو ملک کې تنظیمونه دي، په هر یو ملک کې جلسې جلوسونه دي، خو د هغې مطلب دا نه دی چې کنه یو پارټي دی راولږي او دی د صرف په پارټۍ کې دی یو غریب انسان. زما خو ډېره په دې خپلو عوامو د څومره مخلوق چې دی دا ځل چې چا هم بوټ ورکړی دی نو ټولو پی ټي آی لکه 100% نه نو لسکم 100% ورکړی، شلکم به خامخا ورکړی. نو دا ټول خو زه لکه غریبانان دي او حقداران یې ګڼم. څوک چې د غریب سړي حق وایي په قرآن کې هم دا راغلی دي چې حق ته حقدار ته ورسولی شي. نو دا څنګه د انصاف خاوندان دي چې یاره یو سړی په ځان باندې اعتباري چې او زما ټیم پاس کېږي، د غریب سړي حق وهي، غریب سړی وایي چې او دا زما د پارټۍ نه دی، دا ټیم د پارټیانو نه دی. په دې ټیم کې خو مونږ له پارټي دا پکار ده چې بهی چاته تکلیف دی، چاته ضرورت دی، مونږ د هغه سره مرسته وکړو، خپله ځاني ورسره منډه ترړه وهو. نو مونږ به الو منو چې او پارټي بازي دې ته وایي. دې ټیم کې د مسلمانۍ پارټي دی او د پاکستان کې اوس په مونږ ټول پاکستان کې صرف د مسلمانۍ خبره کوو او د حق خبره به کوو. اوس بخروان صاحب تاسو ګرانو کتونکو دا خو زمونږ د یونین کونسل د سیکرټري صاحب سم خبرې وشوې، زاهد خان هم خپلې خبرې وکړې. په اخره کې زه یو څو خبرې کول غواړم او د خپل پروګرام راغونډو
ګرانو کتونکو د 1500 نه پس دا بیا غټه وبا په دنیا کې راغلی ده 1500 کاله پس او الله پاک ډیر زمونږ نه ناراضه دی او ډیر زیات خفه دی او د دنیا په مخ دوه غټ جنګونه شوي دي، جنګ عظیم اول او دویم، په هغې کې داسې لاکډاون نه و شوی او دومره دنیا نه وه بنده شوې. نو زما د دې چینل په توسط باندې چې څومره کسان زمونږ دا خبرې اوري نو زه هغو ته دا درخواست کوم چې تاسو د الله نه ویریږئ او دا کم امداد چې راغلی دی نو دا د غریبانانو خلکو د مرستې دپاره راغلی دی، دا د دیاړیمارو دپاره راغلی دی. نو چې په هر کلي کې که څوک هم غریب وي نو موږ له پکار دا ده چې دا شی دا مراعات چې د موږ غریبانانو ته پرېږدو او موږ د چا چې وس کېږي چې هغه موږ په دې کې څه وانخلو. سکرټري صاحب څه خبره کوي د څه بیا میلاویږو. سکرټري صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وي. السلام علیکم. دا ډیټا چې وځي کنه دا پهلا 1% وا بیا پکې دوباره د مو لیستونه جوړ کړم ولېګل نو دا ډیټا چې کم ده دوباره بیا 2% شو لکه 1% پکې بیا اضافه بیا وکړه هغه سره چې کم ده مونږ بیا تقریبا 180 کسان ولېګل په 180 کې وس ډي سي سیب چې مونږ دغه باندې 170 کسان چې دی هغه په لیست باندې غستې زموږ خلا 10 کسان دی ډراپ شوي ځکه چې زموږ سره ټوټل چې 2% ولګي په دغه آبادی باندې په 8575 باندې زموږ خل 170 کسان راځي. دا کسان چې کم دي د ته غستې دي باقي دغه ما به 10 کسان د سیوا ورواچول ما چې ډیر د غریبو خلکو مطلب دغه وشي امداد وشي کنه جی ولکه غوي حکومت خپل پالیسیانی دغه مطابق چې کم دی هغه ته ډیټا او چته کړی دا باقي چې کم دي 10 کسان دی پکې پاتې شوی دي. موږ پکې خپل د حد درجه کوشش کړی داسې دیاړي مار ډیلی ویجر چې په 1500 روپے ورځ پیدا کوي ځان لا مزدوري کوي. موږ پکې کسان غستې دي زما سره په دې ناستو کې یو 2-3 کسان داسې دي چې هغه د ټرالۍ مزدوري کوي د دیاړي هغه د ما سره دي هغه پکې هم داسې کسان موږ غستې دي چې را هغه ته د فایده ورچینو ډیر کسان پکې زموږ سره شترم دا یو دوا بابا دې زموږ سره دوی یو کې دوه خپل خبرې وکړي. Eso no compro primero. ما پر د سره مجبوري کړې ده کنه. دا زمونږ دلته یو مشر ناست دی چې د ستاروپ محتاج نه دی ابیق بل استاد زمونږ د پلنګي نو د هم د دنم پوښتنه کوو چې یاره دی په دې حق لسوی استاد چې تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ای سی او ډي سي صاحب ته دا سوال کوو چې دا کومه لوبه شروع ده نو دا یک طرفه شروع ده ولې چې دا خلک پکې پارټي بیس کوي او که چېرې دا شي قومي شي نو قوم ته دې په صحیح طریقه باندې حوالې شي او که چېرې دا ورکران د علاقې او د کلو ګرځي او دوی پکې خپل د پارټي بیس کار کوي نو دا چې موږ ته نامنظوره ده ولې موږ ټول غریبانان دیاړي ماري په موږ باندې کارونه بند دي زموږ بچي دغه شانتې ناست دي او د مزدورۍ نه وتي نه مزدوري شته دی او که د کور نه بار ته وځو نو پولیس هم نه پرېږدي نو په موږ باندې سخته پابندي ده او موږ له د ایس او ډي سي باقاعده دی دا صحیح کاروایي وشي د غریبانانو ته د خپل حق میلاو شي. په اخره کې زه زما دا خبرې چې چاته هم رسي زمونږ په دې ملکنې جنسۍ کې یا که د صوبې په سطح دغه شان په دې حساس پروګرام کې که څه غلطي څوک کوي او یا د چا څه ناانصافي کېږي نو زما دا چینل دی سبسکرایب کړي بختروان حساس زما یوټیوب چینل دی 0309546161 زما د موبایل نمبر دی. زه به په نیمه شپه هم د الله د رضا دپاره د هغوی په در باندې حاضري کوم. بل زمونږ د ځوان کل نماینده دی محمد علم بای د نه هم پوښتنه لرو چې دی څه وایي د څه خیالات دی. محمد علم بای تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم ورونو. مونږه د دې خپل ویلیج کونسل د سیکرټري صاحب خواته رالو دا مشران هم راوستله مونږه ولیدله چې په دې کلو کې دا کسان ګرځي او په ګوته باندې دا خاص کسان نه غونډوي نو مونږه د سیکرټري صاحب له دا مشران راوسته چې یاره حق ته حقدار ته میلاو شي او سیکرټري صاحب ډېر ایمانداره لګ مونږ ته ډېرې ښکلې خبرې وکړلې خو په هغه باندې د برې نه دباونه کېږي چې یاره زه به دا وکم نو که دا شي فکس شوي شي چې یاره دا به پی ټی آی ته میلاویږي یا به نیشنل او یا پیپل ته نو دا غریب به څه کوي دا به کم خواته منډه وي نو مونږه د ای سی صاحب ته ډي سي صاحب ته او د ایم پی ای مینې صاحب ته وایو چې یاره مهرباني وکړئ حقدار له ورکړئ دا ټول د دې پاکستان او د دې خاورې خاوندان دي او چې حقدار ته میلاو شي چې سیکرټري صاحب په خپله کومه دغه کړې ده چې هغه ښه ښکلې او په صحیح طریقه باندې وشي چې دې غریبانانو ته خپل حق میلاو شي. والسلام والسلام. بس کټه